نبی علیہ السلام فرمایي چې سحر کې یو فرشته आवाज کوي، مونږ یې نه اورو خو د پیغمبر په ژبه مونږ ته راورسېده که نه، आवाज کوي اللهم اعطي منفقا خلفا، یا الله چې څوک ستا په لار کې پیسه خرج کوي هغه له د هغې بدل ورکړه، یا الله چې څوک ستا په لار کې پیسه خرج کوي وله بدل ورکړه. او هغه بله ورته आवाज کوي اللهم اعطي ممسکا تلفا، الله چې څوک مال ته جرنده چي او ستا په لار کې خرچ نه کوي دا مال وله هلاک کا. یو فرشته आवाज کوي نور پې امین وی، یا الله چې ستا لار کې څوک خرچ کوي بدل وله ورکړه، یا الله دا بله وی چې ستا په لار کې څوک جرنده وي او خرچ نه کوي تلف هلاکت وله ورکړه چې دا مال یې برباد شي. یربي الصدقات، قرآن حکیم کې الله وی یمحق الله الربا و یربي الصدقات، د سود پیسې کې ډېر امجاتی شي برکت پکې نه الله تباه کوي. سود خور تاسو ګورئ په دې مقدس ځمکه لاونې خوراک دی او کچالات، سمه روزي مو ته الله نه ورنصیب دی. او چې کوم سړی صدقه ورکوي د الله په لار کې خرچ او خیرات کوي د الله په لار کې کوم لږي برکت به پکې ډېر وي، د لاون د خوراک نه به خلاص شي. او که څوک لاون هم نه مونې سړیه، اوس خو چرب د لاون نه ښه پرېوځي. بهر کې زمارونو امام شافعي رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل دا دواړه استاد او شاګردان دي. امام شافعي رحمت الله علیه استاد دی او احمد ابن حنبل شاګرد. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه په مصر کې اوسېده او احمد ابن حنبل په یمن کې دغه علاقو کې پاته کېده. دا حدیثو د نبی علیہ السلام خدمت یې کو. وی ډېره زمانه تېره شوه نو امام شافعي صاحب او د احمد ابن حنبل ملاقات ونه شو، ډېره زمانه تېره شوه. یو قافله مصر ته راغلې وه، هغه واپس تلله، ما قافلې والا له یو خط ورکړه شافعي صاحب، وی تاسو احمد ابن حنبل پیژنئ؟ وی او وی چې هغه ته ورسېږئ نو زما دا خط وله ورکړه. او په هغه خط کې ورته لیکلي چې زما خوږه شاګرده احمده ډېره موده وشوه چې زما ستا ملاقات ونه شو، نو ته واپس قافلې والا ته چې څه کومه راځي خط کې ولیکه چې ته کوم وخت کې اوزګار یې چې زه ستا ملاقات ته درشم. ګوره استاز ورته لیکي چې ته کوم وخت اوزګار یې که نه چې زه ستا ملاقات ته درشم. هغه ته چې هغه خط ورسېده نو هغه خفه شو، او دا خو واقعي زما د استاد ډېره موده ملاقات نه دی شوی او زما استاد زما ملاقات نه راځي. نو بس هغه قافلې والا له خط ورکړه او شافعي صاحب ته خط ولیکه چې استاد جي زه معافي غواړم او په پلانکي تاریخ د ستا ملاقات له در روان یم، زه درځم. شاګرد مو خیارو زه ورځم ملاقات له. امام شافعي صاحب چې هغه د هغه راتلو ورځې نږدې شوې نو د خپلو شاګردانو میټینګ یې راوغوښته، وی چې زما یو ډېر قابل شاګرد دی او ډېر نیک سړی دی، احمد ابن حنبل ډېر نیک سړی، ډېر نیک سړی دی او 6 لکه د نبي علیه السلام احادیث ورته یادو، د 6 لکو حدیثو حافظو. هغه را روان دی زما ملاقات له هغه به استقبال کوو. د ښار نه صیبه باره ټول طالبانو چې هغه زمانه کې څومره عالمانو هغه ټول ول استقبال له وتل. بادشاه خبر شو، وی دا جلسه جلوس ته تېرې چې دا خلک بار میدان ته وتېرې، وی دا صاحب د شافعي صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل هغه را روان دی. وی ښه دومره نیک سړی چې شافعي صاحب ولا ملاقات دپاره استقبال لځي، ودرېږه زم وځمه. نو بادشاه هم استقبال له وت او چې بادشاه وځي نو هغه سره وزیران او هغه سره هغه خپل کارداران او عوام خلک هم بیا وځي. صاحب لوی جشن جوړ شو، د لارې نه یو طرف ته او بل طرف ته دنیا خلق ولاړ دی، بادشاه و وزیران او عالمان او نیکان خلق، ولی احمد ابن حنبل را روان دی او شافعي صاحب استقبال کوي. چې راغی ډېر په دوم دام کې استقبال یې وشو. نو بادشاه وایي شافعي صاحب ته چې امام شافعي صاحب بادشاهانو به د علماو قدر کو، عزت دی کو، احترام دی کو، ځکه به آباده وه. وی چې شافعي صاحب د احمد ابن حنبل ستا شاګرد دی او زه درخواست کوم چې ډوډۍ به ما سره شاهي دربار کې به میلمه بل خان را پاسېد، صاحب میلمه صاحب یې زه کوم
بل نواب راغی صاحب میلمستیا به زه کوم. امام شافعي صاحب وایي داسې کار دی جګړې پې نه کوو. ما راغوښتی دی زما میلمه دی او چې څوک ورله ملاقات له راځي زما کور ته دی راځي او ما سره به میلمه وي. بس ګیله ختمه شي. امام شافعي صاحب ډېر مهمان نواز هم وګورئ، ډېر زیات مهمان نواز. بلا میلمانه به په درستخوان سهار او ماښام ناست. چې دې څنګه راغې خلکو ورسره سلام کلام وشو او ماښام ډوډۍ کېښودې شوه. نو ستاسو که خیال اوس هم چې د بهر نه څوک میلمه راشي او خلک ورته ډوډۍ کېږدي نو دا قربانه او داسې نږدې نږدې خلک هم ولره وغواړي. نو ډوډۍ چې څنګه کېښودې شوه په هغې احمد ابن حنبل کېناست، هغه سره هم څه بعد خپل ملګري راغلي وو هغه کېناستل. دې خوا مخامخ ورته امام شافعي صاحب کېناسته. نو بادشاه یې هم غوښتې وي بادشاه سلامت ته هم راشه موږ سره ډوډۍ کې شریک شه. بادشاه سره وزیران هم او د دغې ښار چې کوم علما وو او کوم نیکان او دیندار او صالحان خلک وو عوام او هغه هم ټول په ډوډۍ کېناستل. لوی درستخوان لګېدلی. ډوډۍ شروع شو. نو که ستا دوکیالي که نه نو په دې ډوډۍ کې د خلکو سترګې میلمه ته وي. ولې که څه شی پکار چې وله ورکړو غوښه کموي یا ترکاري کموي یا ډوډۍ کموي یا د اوبو ضرورت وي. نو خلکو دې امام احمد ابن حنبل ته کتل ځکه دې میلمه و او دې لګیا دې سر یې ښکته کړې ډوډۍ خو ډېره زیاته ډوډۍ وخوړ ډېره زیات خلکو بس کړې او دې لګیا دې خوري. نو هلته خلکو هم یو بل سره تو تو مې او پټې پټې خبرې شروع کړو چې لکه شافعي صاحب وایي چې دا ډېر نیک سړی دی دې ته نیک وایي چې دا دونه ډېره ډوډۍ خوري. ډوډۍ جوړ چې د په سترګو نه درېږي خلکو بس کړی دی لګیا دي خوري او د شافعي صاحب هم ورته خیال دی. خیر خلک بس کړی دی لګیا دي خوري 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 اخره کې نه بس کړی. په یو ځای کې به ډوډۍ ور واچوي، په بل ځای کې به اوبه ور واچوي او دریم ځای به هوا له ساتي. ولې چې دا سړی هوا اخلي که نه نو چې خېټه کې دونه په معده کې ځای وي چې هغه هوا کو وردن نه شي که نه. نو صاحب مونږ هغه د هوا ځای خو څه کوي چې د اوبو هغه ځای هم په ډوډۍ بند د اوبو ځای. درېیمه حصه ډوډۍ خوړل توبه وباسه او بیا بشیر جان دې توبه وباسي. نو صاحب بیا چې جومات ته راشي په پوړ ورغړي هغه ځای نه دې ځای پورې رغړي رغړي او اګرمي به کوي خوا کې ورسره څوک مونځ هم نه شي کولی. عام انسان داسې دې نه یادوم لکه عامه خبره کو یا خدای پاکه یاره صاحب معده مې خرابه ده او زړه مې خراب او د شپې سهار بیا پاڅېدی نشم مانځلی نو کمبخت لږه به دې خوړه کړ. پښتانه وي که ډوډۍ پردی وه نو غېټه خو دې خپله وکړه یا که چاړه وي د سرو ده نو په خېټه د منډلو خو نه ده. نو صاحب ډوډۍ ډېره خوړل نقصان دی د وجود دپاره. پخوا خو بلې د خلکو همت کو د مشرانو کاروبار به یې کو ډوډۍ به یې ډېره هم خوړل سوچه غوړي به هم خوړل نابازمېدل. نن سبا خو خدمت او مشقت نشته. د یوې دور ختم دی ټیکټر دی اوس د غوبل دور ختم دی ترېشل دی. هغه غوبلونه او واڼې او قصې پسې چې مونږ به ماشومانو لیدلې هغه زمانه لاله ختمه شوه. نو بهر کې برونو ډوډۍ د حدیث مطابق دا ده چې په څونه مړۍ کې درې مې سبق وایي ته ګوره صحت به دې ټیک نا ماشومانو دی بابا دا غزبرګ دی ویو وی دا زبرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري لکه ده چې وخوړه. خلکو بس کړی دی لګیو او بابا په شرمونه وشرمولو. بهر خلک لګیو ګورېدل ټول خلک او شافعي صاحب د داسې سړي استقبال وکړو او داسې سړی یې راوسته او صفتونه یې ولګول او منځ کې هغه خو په ډوډۍ نه مړېده او د سنتو خلاف ډوډۍ یې وخوړه او ډېره زیاته یې وخوړه. شافعي صاحب هغه لوڼو ته وایي بچې زما محسوس کړې ده نو خو میلمه دې زه ورته ویلی شم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه. اوس میلمه ته چې ده ووایې هر هغه غوښته فیصله چې زما په ډوډۍ تنګېدلې نو ما ته دې دا دعوت ولې راکوو. نور زه هم پریشان یم کار یې غلط کړی دی خو میلمه دې څه ویلي نه. زه بچې لوټه ورته کوزه ډکه کې او سهار چې دې پاسي نو بیا به نورې خبرې اترې کوو. سهار چې څنګه دې پاسېدلی دی جومات ته لاړ لمانځله هغه ماشومان یې تللي دي خامخا سړی کوټې ته ورشي هغه بهتره بهتره غونډئ چې کتلي دي نو کوزه هماغسې د اوبو ډکه پرته وه. شافعي صاحب راغی ای بابا ناشنا میلمه دې راوستی دی عجیبه زبرګ دې راوستی دی ډېر لوی زبرګ دی. بچې بیا څه چل شوی دی وی ټوله شپه خوب کړی دی. تاسو ته بچې څه پته ولګېدله وی تهجد یې نه دي کړی که نه هغه کوزه هم دغسې پرته وه ډک په ډکه. ځکه که دې تهجد له پاسېده نو اودس بیا که کوزه کې به اوبه خلاصېدلې کمېدلې به نو کوزه هماغسې ډکه پرته وه. داسې زبرګ دی راوستی دی بابا
ټوله شپه خوبونه کړي دي. ګوره ماشومان دي خو د تهجدو خیال ساتي. بله ماشومه ورته وایي خوب به یې نه کوو لږ یې خوړلې وه څه ډوډۍ لږه خوړلې وه څه. شافعي صاحب چې دا خبرې واورېدې نو امام احمد ابن حنبل یې کېنو. امام احمد ابن حنبل راپورټې سړی نه دی، د شپږو لکو احادیثو حافظ دی او دونه پرهیزګاره دی که نه چې زوی یې چېرته په یو محکمه کې نوکر و. زوی نو یو ځل چې زوی په محکمه کې نوکر و نو یو ځل خمبیره وکړه اخلاق کوو نو ښځې یې د هغه زوی د کور نه خمبیره راغوښتې وه. نو چې دې څنګه ډوډۍ ته کېناسته ښځې ورته ډوډۍ کېښوده نو دې ورته ویې ښځې د دې ډوډۍ نه خو ماله د حرامو بدبویي راځي. دا کشف دی یعنې حرام او حلال په پوزه نه معلومیږي. دا کشف دی وایي ډوډۍ نه د حرامو بدبویي راځي. او ورته وایي صاحب ډوډۍ خو ستا د کور اوړه دي او ستا د کور اوبه دي او ستا د کور خشاک دی تا راوړی دی. وایي نه ماله دې د حرامو بدبویي راځي. نو ښځې چې سوچ وکړه وایي او سړی یاد مې شو خمبیره مې ستا د زوی د کوره راوړې ده. ممکن ده زوی خو دې هم نیک دی خو چې د هغه نه به پکې څه حرام راغلي. خمبیره مې د هغه ځای نه راوړې ده. وایي ښه ښځې زه خو دا ډوډۍ نه خورو. ښځې وایي مونږ یې هم نه خورو بچو یې هم نه خوړه. نو چې سوالګرې به راغې ور به یې وډباو او ډوډۍ به یې غوښته. وایي ها دا ډوډۍ ولې خو ګوره احمد ابن حنبل نه ده خوړلې. هغې به چې احمد نه ده خوړلې مونږ یې ولې وخورو. هغه سوالګري هم د دې زمانې سوالګري نو چې جامې د نشلی هم د هغه زمانې سوالګري. نن سبا خو صاحبه ناشنا پرون ما ته چا خبره کوله تنګي بازار ته څوک ښځې راغلې وې سوال یې کوو. پرون دی که بلوردنۍ خبره وه او پیغلې جینکۍ خوبصورته او دوه جینکۍ وې او دوکان په دوکان به ګرځېدلې او سوال به یې کوو. په زور یې د خلکو نه پیسې غوښتې وه د نوټونو باران وپې و. خدای دې د داسې بې شرمۍ او د بې حیایۍ نه وساتي. روشن خیالي ده که نه زمونږ د صدر صاحب روشن خیالي ده روشن خیالي او روشن خیالي او روشن خیالي. نه د اخبار کې لیکلي چې مونږ دونه خزانه ډکه ده چې بار ملکونو له قرضې ورکوو. ما یې دلته خلک د لوږې مړه شو د بار خلکو له قرضونه ورکړي. قرضونه مو ورکوه خلک د لوږې مړه شو. خزانه ډکه شوه د خلکو د بیخ ووته. غنم کم ځای ته ورسېدل غوړي کم ځای ته ورسېدل دال کم ځای ته ورسېدل تیل کم ځای ته ورسېدل کپړه دې کم ځای ته ورسېدل. حیران یم چې دا د 100 روپو دیارمار غریب الله بس ژوند الله ورکوي. یعنې په دې سړي که چېرته بیماري راغله اسپتال پرې راغی په دې دیارمار خوار باندې مقدمه راغله په داسې بل تکلیف راغی نو دې به څه کوي. روزي الله ورکوي. بهر کې زما روح خبره مې دې پورې کوله چې وایي سوالګرو به هم نه اخېسته چې احمد ابن حنبل نه ده خوړلې مونږ یې هم نه خورو. وایي څه زمانه تېره شوه نو کور والی هغه ډوډۍ چاله ورکړه د دجلې دریاب ته وغورځوله. چې دجلې دریاب ته وغورځوله څوک یې نه خوري. احمد ابن حنبل چا نه څه زمانه په تپوس وکړو کور کې ورته وایي هغه ډوډۍ څه شوه. وایي صاحب نه تا خوړه نه موږ خوړه نه بل چا خوړه نو هغه هم د دجلې دریاب ته غورځولې ده. وایي ګوره امام احمد ابن حنبل د دغې نه پس په خپل ژوند کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړه چې خدای خبر دا ډوډۍ به د کم کب خېټې ته تلي. حالانکې دا کب خوړل ګناه نه ده. ګورئ که څوک داسې کب وخوري چې هغه کب ته حرام خوراکه مچولې شوي په دریاب کې پته هم نه لګي او کب څه په دې مکلف نه دی چې حلال خوره او حرام مه خوره. لیکن دا د هغه تقوس برګي وه داسې ورکوټې سړی نو دلته کې دا غلطۍ وشوې. نو شافعي صاحب رحمت الله علیه احمد ابن حنبل ته کېنه ځان سره شاګرده د کوم وخت نه دا حالت بدل شوی دی. ته خو ما سره چې شاګرد خو ډېر نیک سړی وې ډېر زیات به نیکي دې کوله اوس خو ګډوډ شوي. وایي صاحب ولې؟ وایي یو خو دې پرون ډوډۍ ډېره خوړلې ده زه دې په ډوډۍ خفه نه یم چې څونه خورې زما میلمین خو د سنتو خلاف دې خوړلی. او دویم دا دی چې بېګا دې تهجد نه دي کړی ما د ماشومانو جنکو پیغورونه راکړل. لوټه دې هماغسې ډکه پرته وه چې څنګه درته ماشومانو بچو ایښودې وه. دې ورته څه وایي؟ وایي صاحب زما خبره واوره نو بیا فیصله کوه. وایي بېګا چې ما ستا ډوډۍ شروع کړه که نه او کېناستم ورته وایي زما د قسم په الله چې داسې حلاله ډوډۍ ما چېرته په سترګو نه ولیدې. داسې حلاله ډوډۍ وایي چې درستخان ته مې وکتل نو د الله د طرف نه پې دا انوار او تجلیات او برکات او رحمتونه ورېدل. دا ما په دې سترګو لیدل د کشف خاوندو ښه دا مې په دې سترګو لیدل چې دا برکتونه پې ورېدل
دا الله تعالی د انوار پې نازلېدل او د الله تعالی د رحمتونه پې ورېدل په دې سترګو ښکارېدل. وایي ما وی چې راشه احمده چې څومره خورې خوره حلاله ډوډۍ ده داسې بیا نه مونې. نو ما که د سنتو خلاف خوړلې ده او ډېره مې خوړلې ده په دې وجې چې ډېره حلاله ډوډۍ وه ډېره پاکه ډوډۍ وه او هغه برکتونه ما ته په سترګو ښکارېدل چې د پاسه ورېدل. وی صاحب دا خو د دغې جواب شو. وی ښه تهجد دې نه دي کړی لوټه همغسې ډکه پرته وه چې څنګه درته یې ښودې وه. وی صاحب وی چې زه کوټې ته ننوتم وی ستا د هغې حلالې ډوډۍ به دا نه برکت و که نه دا نه برکت چې بېګا ماله خوب کم ځای راته لګیوم او په احادیثو نو د قرآن نه مې مسلې رستی یو آیات او بل آیات او یو حدیث او بل حدیث په سوونو مسلې مې د قرآن او د حدیث نه راویستې په سوونو. او وی داسې برکتي ډوډۍ وه چې د ماسخوتن په اودس مې د سهار مونځ کړی دی او ټوله شپه مې عبادت کړی دی او د حدیثو نه مې مسلې رستی او د قرآن نه نو ځکه مې ستا لوټې له ګوتې نه دي وړ د ماسخوتن اودس مې و سهار مې پې مونځ بیا د حلالې ډوډۍ دغه برکت مال جمع کول ګناه نه درونو خو په حلاله طریقه ګورئ په حرامه ګناه ده. او مال خرچ کول جمع کا وساته مال خو د الله په لار کې خپل حق هم ورکه. خو ستا ته نبي علیه السلام دا نه و چې دا پیسې راواله او دا چې ته هغه کلي ته یوسه یا هلته خیرات کو یا نه 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 هغه پیسې راواله او چې کم لومبې ستا په رشته دارو کې غریب وي په ګاونډیانو کې غریب وي هغې ته ورو. نو که مونږ په دې عمل وکړو دشمنۍ به هم د خلکو ورونو ختم نه شي. ولې د خلکو یو بل سره دشمنۍ دي یو نار دی بل مالدار دی زغملی نه شي د یو په مال کې د بل حق شته او نه یې ورکوي ځکه دشمنۍ جوړه ده بغض جوړ دی حسد جوړ دی. نو که ما غریب له خپل حق ورکه تا یتیم له خپل حال ورکه دی بل مسلمان ګاونډي له خپل حق ورکه نو یو بل سره مینې به زیاتې شي محبتونه به هم زیاتې شي بغضونه به هم ختم شي حسدونه به هم ختم شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زما وینا نه ده د چا وینا ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. السقی حبیب الله سقی سړی د الله دوست دی قریب من الله الله ته نږدې دی قریب من الناس خلقو ته هم نږدې دی. د سخي څو صفتونه شو درې حبیب الله د الله دوست دی قریب من الله الله ته نږدې دی قریب من الناس خلقو ته هم نږدې دی خلق هم خوښ دی خلق هم ته نفرت نه کوي ور نږدې کېږي. او چې کم سړی کنجوس دی بخیل دی البخیل عدو الله د الله دشمن دی. بعید من الناس د خلقو نه لرې دی خلق وي لرې که مړه اصه بخیل کنجوس سړی دی میلمه ته په تالي کې هم شخوند بند دی. بعید من الله الله نه هم لرې دی سخی الله ته نږدې بخیل الله نه لرې سخی الله خلقو ته نږدې بخیل د خلقو نه لرې. او چې دا کم سخی دی دا د الله دوست دی او چې کم بخیل کنجوس دی هغه د الله دشمن دی. دا د ځانه نه وایم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا. نو زما وروڼو مال جمع کول په حلاله طریقه صدقه به ترې وکړې البه دا ګناه نه شوه ګناه هله شوه چې په حرام یې ګټې. نمبر 1 دویم دا دی چې مال دې وګټه نو په هغې کې به د الله حق ورکړې او د الله دې حق سره زیاتېږي. ګورې ما درته مثال درک اوس قرآن کې الله څه وایي د قرآن د یو آیات ترجمه درته څو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وی چې څوک د الله په لار کې پیسې خرچ کوي دا ولا الله زیاتی د قیامت په ورځ به ولا دا دونه غټه کي لکه د احد د غر عمره دونه ولا الله زیاتی. نو په دنیا کې هم صدقه چې کوي نو الله دله د هغې بدل درکوي او په آخرت کې هم د رب العالمین یوې کجورې نه د احد د غر عمره شیخ جوړوي. دا څونه غټه پیله ده. زما ورونو رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي
د متقیانو صفت الذین یؤمنون بالغیب. یو خدا چې په الله ایمان دی، الله لیدلی نه دی په ایمان شته، قیامت یې لیدلی نه دی په ایمان شته، نبی علیه السلام یې لیدلی نه دی په ایمان شته، د قبر عذاب یې لیدلی نه دی ایمان شته، پل صراط یې لیدلی نه دی په ایمان شته. ولې؟ ځکه الله او رسول یې وایي. او ویقیمون الصلاة، منځ نه قضا کوي، پابندۍ سره کوي. ومما رزقناهم ينفقون، او چې الله تعالی ولا کوم رزق ورکړی دی، الله وایي چې مونږ ولا کوم ورکړی دی، د هغې کې بخل نه کوي، هغه خوندي کوي نه، د الله په لار کې د هغې نه خرچ کوي. نو د الله لار کې دوه قسمه خرچ، یو فرض او یو نفلي حق. یو فرضي حق خو زکات دی، خو که دی ښه دی که بد دی ورکوی به، یا حج در باندې فرض دی کړی دی ښه دی که بد دی کوی به، چې دی ونه کړل خو الله درنه تپوس کوي. او نفلي حق ان فی المال لحقا سوى الزکات، زکات نه ما سوام ګورې ستا په مال کې حقونه شته، نفلي صدقه. او یو حدیث تر تاخیر کې ویمه، نبی علیہ السلام فرمایي وی بعض انسان وي خرچ خیرات نه کوي نه کوي نه کوي، وی چې کله دې مري نو بیا وي چې پلانکي له دونه پلانکي نه به دونه ورکې، وی هغه که ته نه مې مال دې د پلانکي دی ستا ته سعودي روانې دی، نو هغه وخت وی خیرات کوه چې ته ځوان یې زلمې او ستا مال ته حاجت دی او تمه وته، هغه وخت کې خیرات کوه. نو الله دې زمونږ د ټولو مسلمانانو بسیار او فراخه د حلال رزق نصیب کی او د حرامو نه دې من الله وساتي، او الله تعالی دې موږ له زکات او خیرات ته کولو توفیق نصیب وګرځولي. پدې او بالکل دا چې لورم زی وسره زوم زی وسره، نو بیا وسره تیش په واقع حج ده، ها دا وسره تیش. نه دا چې څوک چاله پیسې ورکي چې ماله د 100 روپو باندې سودا والا او دی ول به 15 والي او 15 روپۍ جیب کې به نه واچوي، هغه د پیسې لري، هغه وکیل چې پیسو یې واغشته، نو هغه باقي پیسې چې ورته پاتې شي هغه به د خپل مالک له واپس راوړي، موکل له. انعام کې چاته پیسې ملو شوي وي، بالکل هغه په هغه پیسو باندې ځان له مکانه مغشتی شي، هغه په هر څه پې کولی شي، خو چې جایز انعام یې ګورې بعضې انعامونه دې زمانه کې د سود هم دي. او اذان جواب ورکول پکار دي، د اذان جواب چا ورکړه نو دومره ثواب یې کېږي کم کې د مؤذن ثواب کېږي. او دا چې کومه د جمعې دا بانک دی، نو بعضې علما وایي چې په خولې دی نه وایي، زړه کې دې ورسره جواب پټ غوندې ووایي، خو خیر که په خولې هم د دې جواب ورکړي نو خیر د جواز یې شته دی. زکات دپاره د مال حلال او حرام دا شرط نشته، حلال مال کې هم زکات ورکولی شي، او چې کوم مال دې زمانه کې خو بیا قصه لږه ګډه وړي، اکثر پکې شایبي وي او پکې شبهې وي، زکات په خپل ورکوي، زکات به لازمن ورکوي. او دا زموږ په وطن کې هم رواج ته چې ناوې کور ته راشي نو په غېږ کې ورته یو ماشوم ورکوي او دا وله ورکي. نو یو رسم دی، رواج دی، د شریعت څه خبره نه ده، هسې یو رسم دی، یو رواج دی، او داسې شریعت څه ټکې نه دی، یو رسم دی. دا ډېر رسمونه زموږ په وطن کې شته دی چې دانې وله ورکي، هغه غنم شاته وغورځوي او خلک پې بیا خپې مږدي په هغه غنمو باندې، دا قرآن شریف ورسره په ډولۍ کې کېږي. دا ټول رسمونه دي، ښه دا رواجونه دي، په شریعت کې د دې خبرې هېڅ جواز نشته. په قرآن شریف په دې وجه په ډولۍ کې کېږي چې دا ځان سره وړم او هلته پکې تلاوت کوم، نو یو بده خبره نه ده ښه صبه. یا یو ماشوم دی د نیکفالۍ د وجې نه هسې ماشوم په لاس کې والي د الله نه سوال وکړي، نو څه بده خبره نه ده، خو یو رسم او یو رواج دی، شریعت کې دا څیزونه ثابت نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل چې هیڅ څوک هم بغیر د الله د فضل نه نشي کامیابېدی. په عمل چې عمل سره د الله فضل ملګري نشي، نو په دغه عمل هم سړی بچ کېدی نشي. صحابه تپوس کې د الله رسوله تم په خپل عمل نشي بچ کېدی، ځکه د نبي علیه السلام خو ډېر زیات عمل و او ډېر اعلی و.
عمل به زیاتمو اعلی بمو مزیدار بمو. نو تم په خپل عمل نشي بچ کېدلی، وی مام خپل عمل نشي خلاصولی، مام خپل عمل نشي بچ کولی مگر که الله مې د خپل رحمت په دریاب کې ډوب کړي نو ټیک ده. عمل باندې غرور نه دی پکار. یو سړی منځو کې روژه ونیسي، حجو کې زکات او صدقه ورکي او دی وایي زه به په دې جنت ته ځم، ما منځونه وکړل جنت ته به ځم، ما روژې ونیولې جنت ته به ځم، ما خیرات او صدقه وکړه جنت ته به ځم، دا خبره غلطه ده. جنت ته بې د الله د فضل نه سړی نشي تللی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټوله شپه به عبادت کو او جړل به. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، سینې به د جړا د وجې داسې غرار کو لکه کټوی چې خوټکار کوي، داسې به جړل. او خپې مبارکې به وپړسېدې حتی تورمت قدماه، دا به وپړسېدې. تپوس ته کوي د الله رسوله تا ته خو الله هر څه بخلي دي، ته خو د الله په دربار کې پاک پیدا، نو ته دا دومره تکلیف ولې کې ځان له سخت او زورونه ولې ورکې؟ نو فرمایي افلا اکون عبدا شکورا، چې الله دغه احسان او فضل په موکو نو د الله شکر ولې ادا نه کم؟ مونږ باندې هر څه چې دي دارونو د الله فضل دی. بې د الله د فضل نه نه څوک دنیا کې ښه ژوند تېرولی شي او نه په آخرت کې. یو حدیث پاک کې راځي چې دا کافر په دنیا کې ښه ژوند تېروي، دا هم د الله فضل دی. دوی چې دا کم نیک عمل کوي د هغې صله وله الله په دنیا کې ورکوي، آخرت کې نه ورکوي. هغې هم د الله په فضل ژوند تېروي. او مسلمان هم که په دنیا کې ښه ژوند تیر کړي دام د الله فضل دی، که دنیا کې د کړاو ژوند تیر کړي دام د الله فضل دی، ګناه پې راځي، درجې پې بلندېږي او آخرت خو بې د الله د فضل نه یقینا نه حاصلېږي. نبی علیہ السلام مبارک یو واقع ذکر کوي د بني اسرائیلو د یو سړي چې 1500 کاله د الله عبادت کړی دی، او داسې عبادت چې په مخ د ځمکه په عامو انسانانو کې بې د پیغمبرانو نه څوک به داسې عبادت ونه کړي، ځکه چې دی یو جزیرې ته منتقل شوی او په هغه جزیره کې د تاریخ دریاب په میانځ کې په جزیره کې به د الله عبادت کوو. ښځه یې پرېښوده، بچي ونه شو، کور کلي ولس غم ښادي، رشتې ګټې وټې هر څه پاتې، دې ته به رهبانیت وې. په هغې امتونو کې دا جیز او زمونږ په امت کې دا منع دی. اوس کې یو سړی یو ته لاړ شي او په غار کې دیرۍ عبادت کوي، یا چېرته یو شړې ځمکې ته لاړ شي او په جونګړه کې دیره شي عبادت کوي، دا ښه خبره نه ده، دا ناجایز دی. اوس که ته چېرته په ځنګل کې کښېنې او ته وایې زه خو ډېر نیک یم، یاره فلان کې ډېر نیک سړی دی، ځنګل کې جونګړه کې ناست دی او دی د الله عبادت کې چله وباسي، نه چې دی 20 منځونه هلته وکړي او دلته په جمع کې یو وکړي، دا ورسره برابر دی، بلکې دا ته بهتر دی. دی چې دلته خلکو سره ښه ژوند تېر کړي، خوږې خبرې وکړي، نرمې خبرې وکړي، خوشحاله کړي یو مسلمان، چاته فایده ورسوي، چاته اسم یو مسلمان ته وخاندي، دا وله د هغې نه بهتر دی. زمونږ په امت کې دا منع دي. جومات کې به مونځ کوې، کلي کې به اوسېږې، خلکو سره غم ښادي کوه، خلق خوشحاله و مسلمان ته شرم رسوه، دا دې صدقه ده. په چا روانې سلام واچوه، د چا د سلام جواب وکړه، چا سره پیټې اوچت کړه، دا ټول ثوابونه دي. هغې امتونو کې دا جیز و. لاړو یو ځنګل کې د تریخ دریاب په منځ کې دیره شو، الله پې خپل فضل وګوره چې تا الله ته ځان نږدې کړې، الله به در نږدې کېږي. ته یو لیش نږدې کېږي، الله به یو ګز در نږدې کېږي.
الله ذوالجلال پیدا فضل وکړه چې په هغه جزیره کې دریاب خو تریخ دی، دا تور سمندر دریاب، ده ته په جزیره کې الله د خوږو اوبو یو چینه پیدا کړه او د خوراک سکاک انتظام ګران دی، دی خو ځان له غم خادي کلي ولس ګټه وټه مزدوري نوکري نشي کولی. الله وله په هغه جزیره کې د انار یو بوټی پیدا کړ، ده به د هغې نه انار را شکول، دانې به یې تیستې، په هغې به خپل خوراک کار کو، د ډوډۍ کار هم کوي او د میوې کار هم کوي. انار خو لوی نعمت دی د انسان دپاره. او د هغې خوږې چینې نه به یې جام ډکو، اعلی مزیدار یخې اوبه به یې څکلې. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي 1500 کاله د الله پاک په دغه جزیره کې عبادت وکړو. تاسو اندازه ولګوئ چې دا به څنګه عبادت و. چا لیدنه ریا پکې نه وه، چاته ښودنه نه وه، دویم غم خادي پکې نه وه. دلته خو به ته عبادت هم کې مړي جمدي له به هم ځې، غم خادي نشته، یو شان عبادت دی. ځان له ناست دی، تیار انار ورته ملاویږي او تیار ښکلې مزیدارې خشته یخې اوبه ورته ملاویږي. 1500 کاله بیریا یو شان متواتر روجې مو نیوې او د شپې د الله عبادت هم وکړو، بې غمه دی بې غمه. نو چې کله دې مري، رسول الله مبارک فرمایي د الله نه سوالو، یا الله زه مرمه بوډی یم خو یو 2 سواله درنه کوم، دا به راله قبلې. یو دا دی چې زما نه ستا د سجدې په حالت کې وباسه، چې زه په سجده پروت یم او زما نه ته وکړي. ګوره څومره هوښیار دی. ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې بنده الله ته د سجدې په حالت وینو دی ډېر نږدې وي الله ته. تا دا خپل بهترین اندام چې تندې او مخ دې لارې وله په دا خاورو کې کېښودل. بعضې وخت کې څوک سړی رونیسي، ټوپک پې کښېږدي، وي شا به ما ته پوزه راکاږه، ګنې وجنم دی. وروره مړ مې که خو پوزه به درته رانه کاږه. او ته پوزه الله ته په خاوره راکاږې، مخ ورته په ځمکه لګې، تندې ورته لګې، نو په دې الله ډېر خوشحالېږي. نو ایمان نه ساتي وباسې پروردګار د سجدې په وخت کې وباسې. او دویم سوال څه دی؟ زما دا وجود هم هغه د سجدې په حالت محفوظ کا تر قیامته پورې، چې زما وجود نه خاوره شي، نه چینجي ولګي، نه نور خراب کی، نه طوفان او باد و باران راوغورځوي، چې هم حقه د سجدې په حالت زه پروت یم. ګوره څونه هوښیاره خبره ده چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي، اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، او زه د سجدې نه سر پورته کم او الله ته روان شم. ډېره هوښیاره او خشته مزېدار سوال یې وکړه. رسول الله مبارک فرمایي چې الله ولا هغه سوال قبول کړ. د سجدې په وخت کې د پروردګار ساه وایستله او وجود یې والا محفوظ کړ. او تر اوسه پورې وایي په جزیره کې، په هغه جزیره کې د هغه وجود د سجدې په حالت کې پروت دی. مړ د ساه پکې نشته، شکل د سجدې دی، صورت د سجدې دی، نور ساه پکې نشته. او تر قیامته پورې الله د حیواناتو نه، حشراتو نه، مارانو نه او دا څه ورته وایي زمرو نه او د دې قصو نه محفوظ ساتلی دی. الله چې محفوظ ساتي، نو حضرت ابراهیم علیه السلام له اور ګلزار نه که چې ساتي ورته و الله ته مخامخ شو. نبي علیه السلام فرمایي نو الله پاک حکم وکړه، ای فرشتو دا بنده ما خالص په خپل فضل وبخه، ما که د بچي د دنیا خواهشات پرېښي، دنیا کې مې د جیل ژوند تېر کړی، روجې مې 1500 کاله ونیولې، 1500 کاله مې ټوله شپه عبادت وکړ، نه مې ګټې پسې منډه والې ده او نه د دنیا روزګار او کاروبار پسې، او نه غم خادي. ما خو داسې عبادت کړی دی چې لکه د سرو زرو تونه عبادت مې کړی دی. نو الله په خپل فضل نو زما د عبادت خو به دې پکې هسې یو لږ یاد کړی و که نه، هلکې یې داسې یو ګیله غوندې پیدا شوه، لږ کبر غوندې په اړه کې راغی. فرشتو فوراً ونیو د الله حکم او د جهنم نه د 500 کالو په مزل لرې ودرو. خو چې د جهنم یو جونکه پرې راله، یو هوا، یو تو، نو دا وجود یې اوچ کلک شو او تږې شو. چغې یې کړه یا الله د تندې مړ شوم. اوبه یو غیبي لاس کې ورته جام راښکاره شو، ده ورپسې ورمنډه کړی، هغه ته جام وروستو کو.
ده ورپسې نوره تیزه منډه کړه، هغه ته هغه جام اوچت کړه، ده ورپسې ټوپ کړه، هغه ته نور هم اوچت کړه. دې ورته وایي یاره الله بنده هر څوک چې د تندې مړ شو مهاله مری مې وچه ده، لږې غوندې اوبه راکړه د خدای په خاطر. او ورته وایي هغه غیبي سړی وی دا دنیا نه ده چې مفت او خیراتي اوبه دې پکې څښلې. نو دنیا کې واقعي داسې درونو په نه ده. زه شکر دی چې د اوبه مونږ ته مفت او خیراتي میلاویږي. ځمکه وکنه وه جام ورښکته که داسې وطن کې الله جون را کړی دی چې جام ورښکته که بورقه ورښکته که نو اوبه ترې څښي. خره چې د دې اوبو لوډ شیډینګ را باندې نشته، یعنې بیا به څه چل بېګا خو زه خیره د پاڅېدو وخت و بیا خلک به یې پاڅولي، چا به منځونه هم کړي، خو دا په نیمه شپه کې در باندې بجلي لاړه شي او ماشي درته سرندې شروع کړي. هغه ځان له بیا د هغې یو سازونه وایي درته، هغې ساز کې عجیبه خوند دی، خو چک لګي سر خوړلی، یو غوږ پرې ترېم ټوپ وي، یو بل غوږ ترېم ټوپ وي. نور کله به یې دله خبرداري درکو، اوس داسې نیغ حمله وکړي چې د خبرداري نه خبرېږي نو وجود کې یې دله پړسوب پیدا کړي. نوې زمانه ده که نه روشن خیالي ده، ماشي هم روشن خیاله شو. اختیار د انسان سره دی، د بجلی اختیار د انسان سره دی، نشي پوره کولی. او د اوبو ضرورت انسان ته زیات دی، نو اختیار انسان له نه دی ورکړی، چا ځان سره پرېښی دی؟ الله. د نور ضرورت تا ته دی، انسان له د هغې اختیار نه دی ورکړی. د سپومۍ د ستورو تا ته ضرورت دی، د سا د اخېشتو تا ته ضرورت دی، نو د اختیار چاله نه ورکومه. بیا که د مخلوق له دې ورکړې نو بیا در باندې لوډ شیډینګونه کوي. مخلوق یې خو داسې شته اوبه پوره دي، ډیمونه وشلېدل، دونه ډېرې اوبه دي چې وطنونه یې روان کړل، کلي یوړل، او بیا هم لوډ شیډینګ دی. نه پوهېږو چې دا ولې بره نه چې هغه کوم غټ غټ مشرانې دي د بجلو هغه لوی لوی وزیران، هغې وایي نه به یې لوډ شیډینګ نشته، هر څه پوره دي. او دلته کې صاحبه دا لوډ شیډینګ دی او دا دا دی چې رابطه ورسره مونږ وکړو، مونږ له مړه پوښ کړه، وایي تار شلېدلی دی او پلانکې چل دی، ټول دروغ وایي، تارونه مرونه نه شلېدی. ورونو خبره مې دې پورې کوله، په دې مو کار نشته دی. زمونږ دا مشران سپین ږیرې ټول بې بجلي به نه و، پراته به ورته، ژوند به یې تېره او ژوند به تېر شي. صرف دې ته سوچ وکړئ چې د الله فضل درته را مخکې شي. اوبه څومره د الله فضل دی وایه، سعودي کې څونه خشته ملک دی، لیکن هلته کې صاحبه بادشاه اعلانونه کوي او په هره دروازه د پاسه هغوی په عربۍ کې کاغذونه لګولي دي چې ګورې د اوبو احتیاط وکړئ، اوبه مې استعمالوئ بې ځایه. په ګاډو کې اوبه راځي، کویان خو نشته، د زمزم اوبه دي، باز د دریاب نه ترخې اوبه راوباسي او هغې ته فلټریشن نظام لګولی دی، هغه د مالګې هغه اثر ترې لر کوي او صفا کوي، او بیا هغه د دلته تیلو دا پمپونو ته چې ګاډې راځي دقسې ګاډې دي، او په هغې کې هغه اوبه اچوي او په 1500 ریاله، په 1000 ریاله، په 300 ریاله وختونو ته ګوري دا یو ګاډی خرڅېږي. خلک هغه ګاډې راولي، ټیلیفونونه کوي، ورپسې ګرځي، نو ځان له په کلي په کور کې دننه کویان جوړ کړي، ډیګۍ جوړې کړي، هغې کې هغه اوبه واړوي. دومره تکلیف. پټرول ارزان دي، اوبه ګرانې دي. پټرول ارزان دي بالکل، سپاره ته وویل اوبه هلته ګرانې دي. هوټل کې تا ته کولر کې اوبه نه میلاوېږي چې ته خیراتي اوس کې لکه د پېښه هلته کې چې ډوډۍ والې اوبه راوړو، څو ریالو والا راوړم، 1 ریال والا بوتل راوړم، که 2 ریالو والا راوړو، که 5 ریالو والا، نو بیا به کله یو خوا ګورې او کله بل خوا ګورې چې او پاکستانه، او بیا په پاکستان کې تورنزو جبې، دلته به قیمت ورکوې. شته پیسې؟ وی ما سره پیسې کم دي، خو دنیا کې پاتې دي. وی د دې یو جام اوبو قیمت 1500 کاله عبادت دی. که در سره او راچې خو در به کم، او که در سره نی یو ورځ هم کمي، چغې به یې والې بچې ستا دا بیماري دی زما چې خو چېرته جوړ شي. نو ملک الموت وله راغی بوډۍ، ای بوډۍ وی څه کې؟ وی سا د نه وباسم. وی روغ او خنزور پېژنې او که نه؟ پې راغلی نه وه چې مرګ راغی، نو روغ او رنځور پېژنې او که نه پېژنې؟ بیا سړی زویم قرباني کوي، ځان بچ کوي. امیه او زوی دواړه په اس سوارو، امیه او زوی دواړه په اس سواره دي.
او منډه یې واله او په د بدر په جنګ کې صحابه ورپسې شو. دی پوه شو چې اس مې دروند دی اوس مټ نه شي والی موږ پې 2 سواره یو او مسلمانان خو دغه ځای ورسېدل نو دیکې زوی له ورکړه شاته یې وغورځو خپل سکه زوی یې دی چې اس مې سپک شي او بل مسلمانان به مې د زوی په مرګ شي نو زما اس به سپک شي نو زه به ته وتښتم. زوی له لته ورکړه شاته یې ورته وغورځو. دا په چا راغلي نه نو یار پلان کې یو دا تاره بیماري دي په ما جو ته دې جوړ شي دا چې در باندې راشي نو بیا یاره څوک به نه دا بیماري وایي. رونو خبره مې دې پورې کوله چې وی 1500 کاله خو شته ما سره خره چې یو ورځ زیاته دې نه رایاده کړې وی در هلکه سوچ پې وکړه ګورې هسې نه چې بیا وایې چې را باندې په ګرانه خرڅ کړه دا خو د مو ستا جوړه ده دا جام په 500 کالو په عبادت خرڅو وی بس سلا د شا به مرۍ کې مې وچې ما جام یې ورکه هغې وسکلې او 1500 کاله عبادت یې ورک رب العالمین فرشتو ته حکم وکړه اوس یې را مخکې کړې. تا بنده وایه که نه ما خو ته په خپل فضل بخلی خو تا وی چې ما 1500 کاله عبادت کړی اوس میدان ته چې جیتا بیدا دی څه شو عبادت ورخو یې دوړه کړ او په یو جام دې ور خرڅ کړ. اوس وایه ما څو جامه اوبه په دنیا کې درکړي دي تا په خپله قیمت د یو جام 1500 کاله ولګو مونږ په زور در باندې نه دی خرڅ کړی د یو جام په عوض کې اوس 500 کاله عبادت راوړه او دا نار واغه خشته دانې چې به دې خوړې د هغې مقابله کې او دا د انور نه چې مې بچ کړی وې دا د باد و باران نه چې مې بچ کولې دا روغې سترګې چې مې در کړی ته دا روغې سترګې دې نه وې نو بیا به په لارو کوڅو کې سوال کوو عبادت پې کولی شي ته دا روغې خپې مې نه وې در کړی ته جزیرې ته عبادت ته راتلی شو ځان به دې توښه سوال به دې کوو او دا روغ لاسونه او روغه ژبه چې مې در کړې وه او دا خشته ښکلی شکل چې مې در کړی و او دا مزېداره خشته هوا چې مې در کړې وه چې سا به دې اخیسته او بې نیټې مزېداره هوا به ځان ته راښکا د دسمات انتظام کې مې در کړی د خبرو دپاره چې مې خشته ښکلې ژبه او غاښونه او خوله در کړې وه او د عقل دپاره چې مې دماغ او زړه در کړي وجود کې بیماری نه مې تاتلې وې که ته بیمار وې تا زما عبادت بیا کولی شو شا بره دغې نعمتونو په مقابله کې اوس راوړه عبادت وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. الله فرمایي که د ما نعمتونه شمیرلی نشي شمیرلی شو مونږه قسم په الله ګورې دا هر څه د الله فضل دی نو زمونږ دا ژوند دا د الله فضل مونږ خدای خره نشو پیدا کولی دا خره ته الله مخلوق دی که نه مونږ یې داسې پیدا کولی شي ټوله ورځ پې بار وړه څوک ګیا ورته نه ورکوي کار پې دونه کوي چې د حد نه ورته ګیا نه ورکوي چې مازدیګر ماښام شي خپلې تیو باسي او ویې شړي بیا په ډیرانونو ګرځي او د ډیرانونو نه پاڼې راغونډوي او خوراک دی دا سپي چې دا په مخ د ځمکه منډې وهي او یو هم پې د کاڼې غوزار کوي او بل هم پې د کاڼې غوزار کوي او ډوډۍ ورته چې دنه هغه سوځېدلې پاتې شي نو ورته ور وغورځوی دا د الله مخلوق دی مونږ الله سپي نشو پیدا کول خنزیران یې نشو پیدا کولی زمري یې نشو پیدا کولی الله مونږ له ښکلې شکل مونږ یې انسانان پیدا کړو د جنت مخلوق یې مونږ پیدا کړو مونږ د جنت مخلوق یو نو دا د الله فضل دی ټول وایي الحمدلله. بیا په انسانانو کې چې مونږ الله پیدا کړو نو مونږ یې په پاکستان کې د مسلمان مور او پلار بچي پیدا کړو مونږ یې روسیان هم پیدا کولی شو مونږ یې عیسایان او یهودیان هم پیدا کولی شو مونږ یې عیدوان هم پیدا کولی شو نو مونږ یې کلمې والا مسلمانان پیدا کړو چې مونږ الله او د الله رسول منو وایه دا د الله فضل دی که نه دی. بیا په سترګو رو تاسو تپوس وکړئ د چا چې سترګې نه کړي زمونږ بشیر جان نه تپوس وکړئ څونه ارمان دی. نبی علیہ السلام فرمایي خو د دې وجه ویمه چې کوم انسان نه الله سترګې والي او دی پې صبر وکړي الله هغه له جنت ورکوي حدیث کې راځي په غوږونو جوړ چې غوږونه دې نه نو ته به یو ځل خاندې هغه 3 ځله خاندي چې په لاسونو خپو جوړ خدای پیدا کړي و که لاس او خپې هم رنځوران وي او دسماتې به درله بل پاکه و دا به څونه د شرم خبره و. بیا د بیمارۍ نه الله پاک پیدا کړي خشته ښکلې کور الله در کړی دی بچي در کړي دي ښځه یې در کړې ده
رونه تربوران الله درکړي دي، جومات یې درکړی په امن پکې عبادت کې. داسې مسلمانان په داسې ملکونو کې دي چې هغوی جومات ته عبادت له نشي تللی، یېرېږي د کافر نه. زما رونو دا ټول د الله فضل دی. خدای ته وګورئ، د الله د فضل د الله شکریه ادا کړئ. حدیث پاک کې راځي چې په انسان روزانه د اندامونو په مقدار شکریه لازمه ده. اوس به څه کوې؟ سترګې الله درکړي دي، د هغې شکر به ادا کوې. غوږونه یې درکړي، د هغې شکر به ادا کوې. د پوزې شکر به ادا کوې، د یو غاښ به ادا کوې، د یو لاس به ادا کوې، د خپو به ادا کوې. بعضې علما وایي 360 اندامونه د انسان په وجود کې غټ اندامونه، 360 شکر به ادا کوې دروازې. که دې ادا نه کړل الله به درنه تپوس کوي. نو موږ خو 360 شکر نه شو ادا کولی. نو رسول الله مبارک فرمایي وایي چې دا سبحان الله دی وایي، دا شکریه ده که نه؟ نو چې مانځه پسې 100 کرته یو ځل سبحان الله وایي، الحمدلله او الله اکبر. 5 منځونو پسې 500 کرته وایي. نو رب العالمین ورته وفرمایل چې خطا په خپل او د هغې قیمت چې راوړه شابه سره میدان ته شه. بس دقه ځای کې دی ګویا شو الله معافي غواړم، ما نه غلطي وشوه، زما عمل هېڅ شی نه دی، اصل ستا فضل دی. که ستا فضل پکې نه دی جنت ته رژم دی. اوس ته وی خبره برابر کړه. یو بزرګ ناست عبادت یې کو، شیطان ول آواز ورکو، ای سړیه وی ډېر زیات عبادت دی وکړه، بس نور ستا عبادت ته حاجت نشته. دې پر یوړه کې سوچ کوي چې دا آواز ما ته چا وکړه؟ وی د الله فرشته یم او بس د الله را طرف نه دا حکم دی چې نور عبادت مه کوه، تا ډېر زیات عبادت وکړو. هلکې سوچ کوي، وی د نبي علیه السلام نه خو زما عبادت زیات نه دی، د صحابو نه خو زیات نه دی. نو هغوی ته الله دا آواز نه کوي او ما ته دا الله آواز کوي. او الله څوک د عبادت نه منې کوي، دا خبیث شیطان دی. ښه وی شیطانه پوه شم چې د شیطان دروغ وی خوار شما دوکه کوې. پیغمبرانو ته د هغې ملګرو ته دا اوازونه نه کېږي او ما ته دا آواز کېږي. نو شیطان ورته څه وایي؟ وی تباه کړی مې وی خو د علم په زور رانه خلاص شوې. ډېر لوی علم دی دی، د علم په زور رانه خلاص شوې. دې هغه کې وایي چې دا خو مې بل ځای غورځوي چې ښه علم زما علم په برکت دا خو زه ډېر لوی سړی یم او ډېر لوی علم مې دی. وی خبیثه بیا مې خطا کې د علم په زور د نه نه خلاص، الله په فضل د نه خلاص شوم. خبره چې دې کم خوا به ځي د الله فضل. قسم دې که د الله فضل نی که یو قدم د دې ځای نه هغه ځای پورې لاړ شو. قسم دې که د الله فضل نی چې ټوله شپه به چغې ووایې د یو غاښ نه درد لات. که د الله فضل نی د ستونو لاسه به ټوله ورځ دغسې پروت او بې حیا به پروت او دستونه به درنه په کټ کې او په پرتوب کې بیږي. دا چې مونږ باندې څه دي، زه کله کله سوچ کوم نو زه یم یا الله مونږ په کم قدم ستا شکریه ادا کړي. ستا مونږ سره څومره احسانات دي پروردګاره، ته په مونږ څونه مهربان یې، څونه ښکلی رزق او څونه ښکلې ډوډۍ راکړې، څومره ښکلې مزېدار شکلونه یې راکړي او ته څنګه ښایسته ښکلې کلمه دې زمونږ په ژبه جاري کړې ده، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سبحان الله، الله ډېر پاک دی، هېڅ عیب پکې نشته. الحمدلله، د ډېرو ښکلو ښایستو صفتونو مالک دی. الله اکبر، الله ډېر لوی دی. دا زما په ژبه چلیږي نو زه به نه یم چې په ما د الله فضل دی، ځان نه یادوم، تاسو یادوم، زمونږ په ژبه دا چلیږي. نو قسم دی که په یو څیز مونږ ورونو سوچ کوو، د الله د نعمتونو نه زمونږ دا وجود، زمونږ دا ځمکه، زمونږ دا کور، دا هر شی ډک دی. خو پروردګار دې مونږ له د شکریې توفیق او طاقت را نصیب. او نعمتونه هم قسم قسم دي. یو خبره درته د عبرت په توګه کوم، مونږ ته بعضې خلک وایي یو سړی ما ته ودرېد یو وخت کې ما ته وایي چې یاره لږ ګیلمن و غریب، ښه سړی و یاره، ښه سړی و، زه هغه بد نه ویم، لکه نیک عمله و، ډېر ښکلی عبادت به یې کوم، ما نه به یې تپوسونه هم کول، تهجد ګزاره م و. بس یو وخت کې شکوه غوندې راغله نو بس وایي چې د دې عمر زه اوس وفات ته الله دې وبخي. وایي چې یاره زه خو بس ډېر مایوس یم، مولي صاحب مې ولي نو عبادت زه کوم
د شپې لګیا ما روجې نیسم او پلانکي خان ته وګوره دغسې پروتي نه ولې پروتي او د هغه موټر دی او د هغه ډوډۍ ده او نوکران دي یاره ما یې سړی خرابېږي اوس سړی خرابېږي نو ما ورته یو واقعه وویل هغه واقعه تاسو ته هم ویل ته به هم په دې لکې وې چې دا څنګه چل دی پلانکې خان دی ټکې مونځ نه کوي پلانکې نواب دی پوټې مونځ نه کوي او د هغه نوکران شته چاکران شته موټر شته لاره شته دی خوشحالي شته دی زه ټول ورځ لګیا یم د الله تعالی عبادت کوم تندي سلومه څوک به په دې ګیله مني چې مال مې نشته څوک به په دې ګیله مني چې زما اولاد نشته څوک به په دې ګیله مني چې زما زامن نشته څوک به په دې ګیله مني چې یاره زه بیمار یم څوک به په دې ګیله مني چې یاره زه مقدمه کې ګیر یم چا تقسیم هسې تطبیب خو وي که نو ما یو واقعه ورته ویو تاسو ته یې ویم ډېره د عبرت یو سړی په لاره روان دی نیک سړی دی بزرګ چې په لاره روان دی سپلی مپلی نشته شلېدلو سپلو کې روان دی جامې یې هم شلېدلې دي اوبه خو نشته یخې دي کلي یخې دي نو شلېدلو جامو کې او سپیان او نوکران لګیا دي بس پسې تکل کوي نو دا فقیر ملنګ چې دی نو دی یو طرف ته شوي او 16 سویلې یې وکړو یا الله عجیبه خدایي دی ده دومره قمقل سړی چې باز ته دروازه بندوي اوس بار سکاس خار خو نه دی دروازه به وتوسي او نه څه سپی چې په دروازه به ټوپ کي منډه به کي باز خو په هوا الوزي خوار شو دروازه ته نه بندې هغو که تښتي نو په دروازه خو نه تښتي خو چې وزرې وړه کوي نو بر اسمان ته رسي نو که طاقت دې وي او نرتوب درکې وي نو د ښار د پاسه جال واچوه چې بازونه تښتي هغو کولی نه شي نو دروازې دې بندې کړې دونه قمقل سړی دومره قمقل بادشاه چې باز ته دروازې بندوي یا الله عجیبه خدایي دې ده چې د جهان قمقل بېوقوف دی او خر دی هغه له بادشاهي ورکړې ده څوک ورته سلوټ کوي او څوک یې نوکران دي او څوک یې پوج دی او څوک یې پولیس دی څوک یې مخکې دی او څوک یې وروسته دي او دونه بېوقوف خر دماغه چې باز ته دروازې بندوي او چې زه هوښیار یم عقلمند یم عقل مې شته نو زما دغه حال دی چې څپلی مې پولې نشته شلېدلو څپلو کې ګرځم کور مې نشته جامې مې شلېدلې دي په سر تور یم او دقسې کله یو ځای ګرځه او کله بل ځای ګرځه نو عجیبه خدایي دي د پروردګار هغه بېوقوف خر له دې خو بادشاهي ورکړې ده او زما غوندې عقلمند انسان له دې فقیري ورکړې ده نو د روزۍ درک مې هم نه لګي د جامې مې هم نه لګي یو شکوه په ذهن کې راغله لاړو یو غاړې ته د اونې سوري ته په خولو کې ډوب پرېوته اوده شو چې اوده شو نو رب العالمین په خپله په دا خوب کې ورسره ملاقات وکړ ولې بنده پریشانه الله ستا دې خدایه ته حیرانې ګیله پې پیدا شوه بنده څه ګیله دې پیدا شوه په هغه قمقل بادشاه چې باز ته دروازې بندوي هغه بېوقوف خر له دې خدای بادشاهي ورکړې ده او لوی د دنیا شان و شوکت او نظام دی ورکړی دی او چې دا عقلمند او هوښیار یم نو د څپلو درک مې هم نه لګي جامې شلېدلې کور هېڅ هم نشته دی په سر سرتور کله یو ځای ګرځه او کله بل ځای ګرځه ستا دې خدایه ته حیران یم دا مې لږې ګیله پیدا شو عبادت زه کوم او هر څه راغلي الله پاک ورته فرمایي وی بنده ما خو په خپل علم د الله ډېر لوی علم دی ټیک کار کړی دی خو که ته ستا په د علم مطابق دا برابر نی نو زه به دا شی علاولی کړم اوس به اعلان وکړم یو کن سره الله خو چې د یو کار اراده وکړي انما یقول له کن فیکون چې د کن لفظ ویرڅه کړي اوس به زه تا د هغه په ځای کښېنم بادشاه به دې کوم دا پوج او پولیس او دا سکیورټي دا به دا سلوټونه تا ته کوي دا مخکې وروستو به تا نه ګرځي او نوکرانو لوی نظام به دې په لاس کې وي هغه نه به تا جوړ کړم ستا غوندې به دقه د شلېدلو جامو کې او شلېدلو څپلو کې ګرځي سروالې بروالې به منډې تړلې وي په یو خبره ده ګورې تا له چې مې کوم نعمت درکړی دی به هغه له ورکړو هغه له چې مې کوم نعمت ورکړی دی به تا له درکړو تا نه به هغه جوړ شي هغه نه به ته جوړ شي وایي زما څه نعمت دی چې به هغه له ورکړې وایي ستا په وله کې چې ما سره کومه مینه ده او ستا په وله کې چې زما کوم محبت دی او تا سره چې زما کوم محبت او مینه ده او چې دا د شپې پاسې او تهجد کې او ما یادې دا شی هغه ټوله شپه اوده پروت دی مونځ هم نه کوي بېودسه پروت دی
او دا زما نوم چې په دا جبالې خو چې دا زما دا محبت تا په لکې پروت دی او ما تا سره او ستا ما سره مینه ده دا نعمت به د نوالم هغله به ورکم د هغه هغه بادشاهي به تاله درکم څنګه دې خوښه ده وی نه خدایه ګورې دا مې نه ده خوښه دا سروالې بروالې ژوند مې خوښ دی خو چې دا ستا مینه راسره دا خو دنیا ده تېره به شي یو څو ورځې ژوند دی رونو په دې به خوشحالېږي که چا سره مال دی او دی الله یادوي دا د الله نعمت شو او که مال شته او الله نه یاري د الله قهر او غضب او که یو سړي سره مال نشته غریب دی یا یو سړي بچی نشته یا د یو سړي لوڼه دي زامن نشته یا مثلا یو سړی دی د هغه کور نشته یا یو سړی د هغه پویه نشته دی به د الله نه مایوسه کېږي دی به یره که دغه نشته خو الله بل نعمت ترې راکړی دی پخې ته موړی ما که هغه نشته الله زه یاره مونځ خو مې درته وکړه فلان کې خو که مالدار دی نو تا خو نه یادوي مونځ خو درله نه کوي روژه دریسم ستا نوم اخلم ستا د پیغمبر نوم اخلم درود شریف اخلم هر چا کې الله داسې یو نعمت په زړه کې اچولی دی چې هغه بل ته وګوري نو هغه ته به هغه ځان په هغه نعمت کې ښه ښکاره شي چا کې څه ناڅه نیمګړتیا الله تعالی پرېښې درونو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار که د الله نعمتونه شمارې شمېرلی نه شي خو انسان ظالم دی او ناشکره دی نو ظالم دی د الله تعالی د هغه نعمتونو شکریه نه ادا کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پخپله فرمایي چې تاسو کې هیڅ څوک خپل عمل نشي بچ کولی وی تام نشي بچ کولی د الله رسوله وی په مام چې د الله فضل او د الله کرم نی نو من خپل عمل نشي بچ کولی د عمل سره به د الله فضل لازما اخلی چې د الله فضل نی نشي بچ کړي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي مولانا زکریا صاحب هم لیکلي دي د قیامت پر ورځ باندې چې کله الله پاک د انسانانو دا نیکۍ او دا بدۍ وتلي دې کې به یو سړی وي چې د هغه به یوه نیکي کمه شي صرف یو نیکي الله به پې حکم وکړي چې دا سړی جهنم ته روان کړي د دې نیکۍ مناسب وله په جهنم کې لږه سزا ورکړو نو بیا به جنت ته ځي بچې نیکي غواړې او نه د نیکو سودا نشم کولی یې مورې ته زما هغه په دنیا کې هغه خوږه مور نه وې چې ستا ما سره څو نوین مینه و محبت و وی بچی به دنیا په دنیا کې پاتې ده ځکه جهنم به ښکاري که نه حدیث کې راځي چې دا جهنم به د محشر د میدان ته رانږدې شي خلک به ورته ګوري بچې که دا زه تاله یو نیکي درکړم او زما کمه شي نو زه به څه کوم تاله خو الله مهلت درکړه که ماله رانه کړي نو بیا دی به ورته ډېر منت زاري وکړي خو هغه خپله مور به هم هغه نیکي ورنه کړي پلار له به لاړ شي پلار ته به هم دا خبرې وکړي به هم ورنه کړي یا بابا ته زما هغه او پلار نه وې بچې به زه را باندې خفه یم خو نیکي نشم در کولی اوس ما تر حساب کتاب کېږي که زما کمه شي زه به څه کوم زامنو له به لاړ شي په یو زوی او په یو لور به وګرځي بچو یوه نیکي راکړې هغې به م ورنه کړي ای بچو زما هغه دنیا کې تاسو له چې منډې تړې او ډوډۍ پیدا کول او خو ستاسو د وجې زه غر کیم که نه بابا هم توت به دې کوم دنیا کې پاتې را نیکي نه شو در کولی خفه کېږه مه که زمونږ کمې شي مونږ به څه کوو په یارانو دوستانو رشته دارانو تعلقدارانو په ټولو به وګرځي یو نیکي به وله څوک ورنه کړي د نیکۍ قدر اوس دې وخت کې ګورې نشته د نیکۍ قدر به هغه وخت کې پیدا کېږي چې کوم وخت کې سړی سترګې پټې کړي دی به وایي چې ما خو وی چې کار وشي یو نیکي را څوک بیا راکړي دا خو نه هېچا راله نه کړه نه دی به داسې خفه او دلګیر را روان شي یو سړی به ولاړ وي به وله اواز ورکړي یار وره ولې خفه څه چل دی زه ملا خپل کار کوه سړی مخلوق مې په کار نه شو یا لکه ما ته ووایه که نه که څه ما ته رجتي زمړه پلار په کار نه شو بچي په کار نه شو ښځه په کار نه شوه تربور یار دوست څوک په کار نه شو ته به مې څه په کار شي خفه را روان هلکه ګوره هېڅ څوک به دې په کار شوی زه به دې په کار شم دی بله کې وي راشه البته ووایه وی ښه نو بس یوه نیکي مې کمه وه او الله را باندې د احسان وکړو چې وی ځان دې پیدا کړه وګرځېدم هېڅ چا راله رانه کړه وی دغه دی جت وی او وی زما درکړه
هلکه ما پیژنې؟ نه. نو ته ماله نیکي څنګه راکې؟ دنیا کې ما تا چاته ملاقات کړی دی؟ وی نه بلکل نه تا پیژنم او نه ته ما پیژنې. نو ته راله څنګه نیکي راکې؟ بل چا را نه کړو ته یې راکې؟ وی زما په ویړه دنیا کې د ایمان نه پس یوه نیکي ده په عملنامه کې، زما پې کار نه کېږي، داسې جهنم ته روان یم. نو تا مسلمان له خو به پې الله خیر ورکړي، ته خو به پې د دوزخ نه بد شکل. څه دې نوم دی؟ اوس الله هر څه ویني خو د دې نیکۍ الله دا قدر کوي. زما فلانکي د فلانکي زویم الله ته ور مخامخ شي، ته جلدې وکړه بنده، الله نیکي پیدا شوه، چا درکړه؟ فلانکي د فلانکي زوی. فرشتو ته به حکم وکړي را حاضرې کړې، فرشتې به یې راولي د الله دربار ته. ټول د الله دربار دی، الله نه څه غیبېږي نه. بنده تا دله نیکي ورکړه او الله ما وله ورکړه. ولې دې ورکړه؟ بس د ایمان نه پس زما په عملنامه کې دغه یوه نیکي وه، نور اسم نه. ما لکې سوچ وکړه چې ستا پې کار نه کېږي او دا زما یو مسلمان رور دی، د ده کار خو به پې وشي که نه؟ دی خو به پې جهنم نه بچ شي، په ده مې رحم وکړه رحم، زړه مې پې وسوځېد. نبی علیه السلام فرمایي چې هغه مسلمان ته خو به الله وفرمایي چې ستا یوه نیکي کمه وه هرې پوره شوه، زه ته خو جنت ته ځه. به څومره خوشحاله. او دې بل ته به وایي ښه نو تا په دې خپل مسلمان رو رحم وکړه، وی او الله رحم مې پې وکړ، پې خفه شوم، مړه مې پې وسوځېد. ښه نو وی ستا نه زیات رحم کوونکې خو زه یم. الرحماء یرحمهم الرحمن، چې څوک په چا رحم کوي رحمان ذات په هغه رحم کوي. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما. ای خلقه وی د ځمکې په مخلوق رحم وکړئ، اسمان والا ذات به په تاسو رحم وکړي. رحم وکړئ، په زړه کې رحم پیدا کړئ. نو وی تا په ده رحم وکړه، یوه نیکي دی هغه دې دله ورکړه، نو ستا نه زیات رحم کوونکې خو زه یم، زه په تا رحم کوم، زه یو نیکي دې نشته او بخم دې په خپل فضل نیغ د جنت دا لاره ونیسو جنت ته ځه. چې الله دې خوشحاله که در باندې فضل کوي، چې الله دې خفه که خو فضل نه کوي، نو په دې عمل به تا الله خوشحاله. چې عمل دې ونه کړه نو خوشحاله به نه شي. الله به خوشحاله کې په دې عمل، مونځ نه کوي نه خوشحالېږي، فضل نه کوي، روژه نه نیسي نه خوشحالېږي، فضل نه کوي، مونځ نه کوي، زکات نه ورکوي، صدقه نه ورکوي، حج فرض دې نه کوي، الله در باندې فضل نه کوي. ولې خفه دي درنه؟ ګناهونه کوي درنه، خفه دي، فضل نه کوي. نو ته به الله خوشحاله کې عمل به وکړې، نو بیا به دا نه وایي چې په دې عمل به جنت ته ځم، بیا به وایې په دې عمل مې الله خوشحاله کړ. اوس چې الله خوشحاله شو نو الله به په خپل فضل ما بکړي. زمونږ به څه عملي دار و مونږ چې سوچ کوو، زمونږ مونځ څه مونځ دی؟ مونځ کې خو مونږ خپل حساب کتاب کوو، چې ودرېږو نو مونږ پکې د زمیندارۍ او د نوکرۍ او د دوکاندارۍ حساب کتاب وو. څه مونځ دی؟ پته هم نه لګي چې دوه مو کوو که څلوره مو کوو، څوک مونځ دی څوک. روژه ده مونږ سره روژه ده. روژه کې خو نبي علیه السلام فرمایي کنځل به نه کوې، غیبت به نه کوې، او بل مسلمان ته ستغې سپورې به نه کوې، بد به نه وې. او مونږ خو غیبت کې جومات کې کښېنو غیبت شروع کړو په روژې په میاشت کې، ملا او مقتدیان ټول غیبتونه کوو. او د لوټ میاشت ده که نه بشیر جانه، د لوټ الله وایي لوټ دا مانا چې د نیکو لوټ دی، نو مونږ د پردي جیبونه پکې لوټ کوو. او زمونږ صدقه او خیرات بس یې مړه د ګونډي ډک غنم چې هغه کم د ترېښل ویښ کې پاتې شو نه په زکات کې ورکوو. دا زمونږ صدقه او خیرات. هغه ډوډۍ ورکوو چې کومه ډوډۍ سوځېدلې ډوډۍ ده، پکې لټو یې اړو راړو اړو راړو، نو چې کومه بېکاره غوندې را دا به ملا له ورکولې، د ملا غاښونه تېرلي خو ستا پست دي. دا زمونږ خیرات، دا زمونږ صدقه ده. مړ یو شو پلار بابا مړ دی او بس راشه دوه پیټې صابون وړه، اوس الله به بخي. بابا په ژوند خیرات ته کو، په دوه پیټې صابون بخي اسانه خبره ده. ټول عمر الله خفه کړی دی، دوه نه چې 50 پیټې صابون یو ځای چې د الله فضل نه کې قدم به جنت ته وانه. څلور 15 جانې مازونه د 10 روپو راوړې او هغه خلکو ته مخ کې واچي او صابون مابون او مالګې راوړې، بابا به خدای بخي. بابا مونځ نه کو، بابا په خپله زکات نه ورکو، بابا صدقه نه کوله، پس اسخات پې وبخي. دا ځان دوکه کول، دې ته ځان دوکه کول وایي. دوه دیګه وریجې پخې کوي، تختې هغه څښا حلوا هغه چې ماشومان هم نه خوري، تختې په حلوا به بابا به کلي کړي. پردي د دوکاندار قرض وایي نه خلاصوي، پردي قرض ځان سره آخرت ته وړې.
ته د بابا غاړه خلاصوی چې د دوکاندار په 10,000 روپۍ پورې دا وله وخلا ورته دا چې د ګاونډي په پیسې پورې دا ورکړه دا پردی حق چې په غاړه کې پروت دا وله خلاص کنه خیرات نفلي خیرات دی او پردی غاړه وله نه خلاصې دا ټول گپ شپ ځان نه په خپله فارمولې جوړې کړې دي بس د قات یو سو دا د بابا خیرات دی او دا قات هم مونږ غره دنیا غ رواج دی ګورې دا هم صدقه او خیرات نه دی په وایي چې غریبې مړه پرېږده اوس قات یاره خلک به څه وایي خلک به څه وایي خلک دې ستا په غوږ چک ولګوي خلک دې څه ولګیا دي خلک ته ته خدای خوشحاله که خلک خوشحاله خلک به څه وایي خلک به دا وایي چې بې غیرته دی وسې نه کېږي اوس خاتونه کوي دا به وایي دا به نه وایي چې ښه سړی دی پلار پسې خلک به چې ډېر بې خونده دی ډېر بې غیرته دی پردي حقونه او قرضونه یې په پورې دی هغه نه خلاصوي او د تختې حلوا پخوي دا به وایي خلک ټول یې ځان نه فارمولې جوړې کړې دي بس تختې حلوا ورکوه او 2-3 پیسې صابون یې وڅوه کپني سان ولا روړه بابا له کپني سان هلکه لاړ شه کپني تان په دنیا کې چې دا کم کپن کې خاص کړي په دې کې ګرځېده ځکه نه څوک خو دا نو کپني سان ته وکړي په هغې خو په دنیا کې شرمېږي شریعت وایي چې په ژوند کې د خشته کمه جامه چوله نو سپین کفن والا خو هغه کفن استعمال کړه نو کپني سان ولا راوړه رونو ځان به نه دوکه کوو خفه کېږو به نه ځان به نه دوکه کوو زمونږ څه عمل دی چې دا مونږ کوم عملونه کوو هېڅ عمل نه دی نم زکات دی نم صدقه ده نم خیرات دی نم روژه ده نم حج دی بس هسې بس یو عادت دی کوي دا عادت کوه لږ سوچ ورسره کوه ممکن ده په دې الله خوشحاله شي اخره دنیا ده خو عمل به کوې نو چې عمل دې وکړه نو الله به خوشحاله شي فضل به در باندې وکړي او چې عمل دې ونه کړه الله به در باندې فضل نه کوي الله به خوشحاله ني اوړه کې به دا سوچ کې چې په ما دا ستړي که زما جون که زما بچي که زما مال که زما علم که زما پویه که زما شکل که زما روغ صحت دا ټول د الله فضل دی دا ته ضرور که نه ده ټول وایه الحمدلله نو په دې فضل د الله شکر ادا کې عبادت وکې ذکر وکې درود شریف ووایې غیبت او دا نورې پیسې پرېږدی ورونو الله یاد کې د دنیا د ژوند هېڅ پته نه لګي ختمېدو والا ژوند د آخرت را روان دی دعا وکړې چې الله تعالی زموږ نه راضي شي العالمینه ته زموږ نه راضي شي الله موږ له د شکرې توفیق او طاقت راکړي الله موږ له د نیک عمل توفیق او طاقت راکړي الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف ما ته لږ تکلیف دې تک دعا وکړې چې الله تعالی مالم شفا راکړي نور څوک مریضان دي الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي څومره مردګانو پات شوي دي الله تعالی د ټولو مغفرت نصیب الله موږ د نبي علیه السلام په نقش قدم روان او د هغې د منشا مطابق زندګي زموږ نصیب کړي او بیماران چې څومره دي په کورونو اسپتالونو کې پروردګاره ته ورله شفا ورکړي قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي او د نبي علیه السلام سره محبت او د خپل ذات سره محبت